مور بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت نے فرمائی د دریو وجو نه زلزلہ راځي د دریو وجو نه زلزلہ راځي چې یو زنا عام شي چې کله زنا عام شي زلزلې به راځي دویم چې کله شراب عام شي نشي عام شي زلزلې به راځي او دریم چې کله ګړه ډول سرنا عام شي زلزلې به راځي نن ما تاسو چې په دې دریو واړو کې کم یو نه دی عام درې واړه عام دي زنا هم عام ده د چا چې څومره وس کېږي دومره په زنا کې ککړ دومره د هغه لمن داغدار ده الله دې زموږ ستاسو ټولو مسلمانانو خصوصا د نارینه او د زنانو نوجوانانو عزتونه محفوظ کړي محترم بیا دویم شراب او نشه څومره عام ده د شرابو محفلونه لګي د نشې محفلونه لګي یو بل خلک دعوت ورکوي اوس نشم چې یو سړی چا څومره وس کېږي هغه عمره نشه کوي چا به د شرابو د نشې وس کېږي هغه شراب څکي څوک به آیس کي څوک به د هغې نه کمزورې نشه کوي چا به صرف د ډک سګرټ وس کي بیا دو یو دوسرو کسان به یو ځای شي کیني په هغې ګپه مو لګوي او ویې مسکي دا او علی الاعلان د ټول نه لوی نقصان دا دی علی الاعلان دا ډېر لوی تباهي ده چې کله ګناه ښکاره ګناه کېږي او د دې نقصان بیا ټول عام بیا چې کله د دې ګناه د وجې نه چې کوم عذاب راځي نو هغه بیا په عام انسانانو باندې راځي مونږ ګورو اکثر بعضې کسان لګیا دي نشه کوي لګیا دي د کلي مشران د کلي کشران نوجوانان لګیا دي نشه کوي یو وخت داسې خلکو به چې ځان له یو پټ ځای کې ناست چې ماشومان مو ویني نور خلک مو ویني یو حیا به وه او اوس عام د لار په غاړه ښکاره به ناست یو نشه به کوي دا د روان نسل لپاره لوی د هلاکت ذریعه ده بیا آی څومره عام شو الله دې زموږ ستاسو د ټولو نوجوانان دا ماضي نه محفوظ وساتي هره نشه په خپل ځای باندې خطرناکه ده یو د ګډېدو د ناچ ګانې د وجې نه ډول سرنا زموږ په خاده کې زموږ خویندې میندې ګډېږي څوک دغه غم نشي کوي هغه سړی ډېر بهادر چې هغه صرف دومره وایي چې په کور کې دننه ګډېږي خیر دا بهادر سړی چې په لار کې روان وي د ګاډي نه یې سر راښکاره کړي نیم بدن یې ښکاري زما د خور او د مور لاسونه یې د مټو پورې بدن ښکاري سر یې سرتوري او د ګاډي شیشې نه بار ته راوتي او په دواړو لاسو پردي واده کې ګډېږي زما د رور د پلار د تره د پړه کې طبیعت کې سکون نه راځي تندي کې ګونج نه راځي طبیعت یې نه درنېږي په هغې باندې غیرت کې نه راځي چې زما دا خور زما دا لور زما دا ښځه زما انګور دا ولې پردی نارینه یې نو دا عمل ولې داسې روان کوي مونږ دې ته نه ګورو مونږ وایو خوشحالي په ډول سرنا خوند کوي او غم په ژړا خوند کوي ما خوېږي چې ته د پلار پسې خپه یې ژاړې ما ته څه پته وه بیخ دې وځه ته خو د مزې دپاره ژاړې ته خو چې غم په ژړا مزه کوي ما ته خو دا پته نه وه نو عرض مې دا کوم محترم مونږ خلک څه وایو مونږ وایو ښادي دا خو په ګډا خوند کوي په ډول سرنا خوند کوي حالانکه دا د هغه عذابونو طرف ته دعوت ورکوونکي عمل نه دي
چې کوم زما او ستا لپاره د هلاکت ذریعه ګرځي د الله لوی قهر او د غضب ذریعه ګرځي